د سوات تحصیل کابل چې د وسلوالو طالبانو لوی مرکز و او وسلوالو ډلې مشر مولا فضل الله تعلق هم د دغه سیمې څخه و او ویل کېږي چې مقامي خلکو هغه وخت کې د مولا فضل الله ملاتړ هم کوو. ولې په سوات کې د یو لوی اپریشن وروسته د ولس سپیکر کې بدلون راغی او د تحصیل کابل اوه یونین کونسلو نبکي خیل امن جرګې سیمه کې امن لپاره هلې ځلې شروع کړې. دغه امن جرګې غړي وخت په وخت د وسلوالو له اړخه په نښه شوي دي چې پکې د اتو څخه سیوا تنان مړه او یو شمېر پکې د وسلوالو له اړخه جوبل شوي هم دي. دغه رنګه د نبکي خیل امن جرګې جنرال سکرتر کریم الهادي باندې هم 13 ورځ حمله وشوه چې پکې د هغه سره دوه نور ملګري هم سخت جوبل شو. دغه حملې د امن جرګې په غړو څه اثرات لري او آیا داسې حملې به د جرګې مشران امن هلو ځلو څخه منع کړي؟ په دغه اړه جوبل کریم الهادي خیبر نیوز ته وویل مونږ خو وایو چې امن په څه طریقه باندې راشي خو چې دوی دا کوي نو هغې ته مونږ جوړ یو نه به زموږ په هلو ځلو اثر غورځېږي نه به زموږ په اکټیویټیز څه اثر غورځېږي او موږ به خپل د امن دپاره انشاءالله خپل کوشش د اخره سره پورې رسوو. د تحصیل کابل نبکي خیل امن جرګه تحصیل کابل کې امن ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. امن لشکر هم جوړ کړی دی او د دغه غړي د شپې خپلو کلو کې څوکۍ هم کوي. داسې حملې د امن جرګې په مشرانو ولې کیږي؟ په دغه اړه د جرګې ویان فیروز شاه ایډوکیټ وایي نو زمونږ د خیال دی چې دلته کې د داسې شرپسند دا خلک د نه چې دلته سکول ورانوي دلته هسپتال ورانوي دلته کې روډونه ورانوي دلته غلط کار کوي چونکې موږ د هغې مخنیوی کوو. د دې وجې نه زمونږ ډېر ملګري شهیدان شو ډېر ملګري زمونږ چې دي نو هغه جوبل شو. دا صرف او صرف دغه وجه چې موږ امن غواړو موږ خوشحالي غواړو او د امن او خوشحالۍ دغه خلک دشمنان دی د دې وجې نه زمونږ باندې ګزارونه کوي. تحصیل کابل کې دا وخت د امن وضع په اړه مو چې کله د مقامي پولیس تاڼې اس ایچ او امجد خان څخه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې دوی خپلې هڅې کوي چې دلته امن ټینګ وساتي. دلته د پولیس د امن و امان په حال سره دا دغه دی چې یاره موږ ګشتونه چې دي د پولیس او د پاک فوج هغه هر وخت جاري دي په علاقه کې. د دې سره سره چې د امن کمیټۍ په کلو په لیول سره هم دغه خپل کسان چې دي ګشتونه کوي په کلو کې هغه هم دغه دي او هر وخت چې دی نو موږ د جرایم پیشه خلکو چېرې د هغې روکتام وشي او مخنیوی وشي. د سیمې یو خبریال غفور خان وایي چې دا وخت تحصیل کابل کې امن ټینګ دی او حالات د تیرو وختونو په نسبت ډېر ښه دي. د ټول نه مخکې خو زه دا خبره کوم چې زموږ د علاقه نبکي خیل خلک چې دا انتهایی امن پسند خلک دی او همدغه وجه ده چې زموږ دې خلکو د بدامنۍ خلاف د پاک فوج سره کومک وکړو او دلته کې د ټول سوات په نسبت دلته کې یو مثالي امن قایم دی او دلته کې خلکو هغه کم د سوک سانس چې ورته هغه اخیستی دی خو د دې سره سره چې دا وړې وړې کم واقعیت کېږي نو دا ډېر د تشویش خبره ده. تحصیل کابل چې تیر وختونو کې د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼلی کېدو دا وخت سیمه کې ژوند د معمول مطابق دی بازارونه آزاد دي او ځي ولس خپلې هلې ځلې کوي ولې بعض واقعیت سیمه کې د امن په حواله یو ځل بیا په امنیتي ځواکونو سوالونه پورته کوي. د سوات تحصیل کابل نبکي خیل امن جرګې په جنرال سکرتر حمله په داسې حال کې شوې ده چې هم په دغه ورځ د خیبر پښتونخوا پولیس مشر آی جی پی اکبر خان هوتي د سوات په دورو د دې ترڅنګ د سوات اپریشن مشر انچارج بریګیډیر بلال هم په دې سیمه کې موجود او په هر چیک پوسټې باندې د تالاشۍ لټون سخت کړی شوی و. کیمرامین مهدي شاه سره نیاز احمد خان خیبر نیوز کانجو سوات.